نن که دشمن خوفزده ده هغه ولایت فقیه نه خوفزده ده. که دشمن حمله کوي هغه مرجعیات او ولایت فقیه باندې حمله کوي. دی وخت کې په کور نه تاسو هم هوښیار وو، نو تاسو هم پاته ولګي چې کني رهبر دفاع کوله ډیره ضروری ده. ویلې نن که خالص اسلام ده، اسلام نبی محمدی نه چوته‌ای هغه پرچار کوونکې هغه رهبر اعظم امام سید علی خامنه ای دی. لکه څنګه مصباح یزدی رحمت الله علیه چې لبیک خامنه ای لبیک یا حسین است، چې لبیک خامنه ای ویلل د سیدی لکه مولا حسین علیه السلام ته لبیک ویلل دي. ویل مصباح یزدی درو غټه جمله ده یو وکړه چې لبیک خامنه ای ویلل د سیدی لکه لبیک یا حسین. ویلی نن زمانه کې حسینیت چې کومه اصلي چهره ده هغه رهبر معظم سید علی خامنه ای پیش کړی ده. اور اسلام کا دفاع کی تشیع کا دفاع کی هغه اندر رهبریات ده، مرجعیات ده، ولایت فقیه ده. پکور د ولایت فقیه ته مترویج وکړو اور د ولایت فقیه پکور د هر میدان کې پکور د دفاع ضروری ده. که دفاع منو وکړه اوس کوم شیعه پہچان ده سربلنده ده اندخ کی اټول شیعه نه قوم کیږي. ویلی نن که دښمن اول حمله کوي چاهی نصیبیان وي که چاهی عالمي طاقتونه وي هغه اټول اول حمله رهبریات باندې کوي. ویلی هغوی ته پته ده چې تشیع طاقت ولایت فقیه ده، تشیع پہچان ولایت فقیه ده اور اسلام علمبردار انده چه ده ایران ده یا ولایت فقیه ده. نو په کور د هر میدان کې مقدم تسوی هغه وکړو. اوس دوسه لکه میډیا کیا ایدوی رهبر په خلاف ایواد چې وکړ پروپاګاندا شروع کړه. هغه پس منظر اندی هغه واجنو چې مګه خو غختلو چې رهبر معظم بدنام کی یا ایران چې کی بدنام کی. اور نن سبا سافت وار ده، سافت وار نه سوته‌ای سات جنگ نوتوی هغه جنگ شروع ده. هغه چې باندې ده میډیا باندې ده چې تی خلکو مایند چینج کا، مایند سیٹ اپ کا، منټلی لو ډیسټرب کا کدا شي ګرم اور دور سخت نه وي. سافت اور کوم دې کدا شي دا ډیر زیات سخت وي. ویلی دی وخت کې انسان چې کیږي بدلیږي. منټلی طور پر انسان شکست خوري، فکری طور پر انسان شکست خوري اور مایوس کیږي. اور ټول نو وټه چې کومه ناکامي ده هغه مایوس کیدل دي یا ارادات کمزوري دل دي. نه ټول نو زیاته خطرناک شی کوم دی هغه دا دی. ځکه میډیا باندې دا کوم شروع شوی دی جنگ شروع شوی دی په کور دی کې متوسی دی کې مدد وکړو ولایت فقیه سره یا رهبریات سره چې مګر دغه شي کې دغه میدان کې په کور د ایران جیت شي. لکه 12 دین کې چې کوم هغوی جنگ وکړو 12 دین جنگ کې هغوی ناکام شول. کتی واکسي 12 دین جنگ کې هغوی چې شول ناکام شول. حزب الله هغوی هم شکست وخوړلو، ایران هم شکست وخوړلو، ادوا طرف شکست وخوړل، حتی کې طوفان الاقصی هم هغوی شکست وخوړلو. هغوی په فلسطین او غزه کې کوم چې غوښتل هغه نه وشول، لبنان کې کوم چې غوښتل هغه نه وشول او ایران هیڅ کوم شکست ورکولو هغه نه وشول. اوس بل کوم دوی دشمن عالمی دشمن امریکا او اسرائیل کوم جنگ شروع کړی دی هغه اندایو جنگ دی. هغه چې د میډیا باندې جنگ ایران سی افکار سړی چینج کی، ارادات چینج کی اور ایران په باره کې خلکو نگاه بدل کی، رهبر په باره کې خلکو نگاه بدل کی. زه به دا وایم چې هغه وخت کې کله تازه انقلاب راغلی و هغه وخت کې رهبر هور نه دی منلی، امام خمینی هور نه دی منلی، ایران هور نه دی منلی. اوس 40 سال پرا شولو، بلکې 40 سال نه زیات انقلاب ټیم پرا شولو. اوس هڅه هور نه مني، اوس هڅه شکست نشي ورکوای. خبر چې دای څکلا یو جنوار چې مړ کیږي هغه اخیری کې خپې خيري خپې دیو چې اخیری څه بس هغه اخیری سلیمي وځي. اندسي اوس امریکا او اسرائیل دې دوی مردراوال ټیم راغلي دي او دا سره اوس خپې خیرل دي. اسکل د خپې وخري هغه نه بعد سلیمي دي نه چي وخی چیږي. اور ان شاء الله رهبر
دوی سره نصرت خدای د امام زمان نصرت انشاءالله ده کامیاب کیږي انشاءالله ورحمت الله وبرکاته